بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الحقيقة والمجاز. حقیقت او مجاز دا اقسام د لفظ دي. ان لفظ حقیقت ګرځي او مجاز دی او په اعتبار د استعمال سره. لفظ چې مستعملېږي نو د استعمال په لحاظ سره کله حقیقت کله مجاز دا د لفظ صفات دي. د معنا صفات نه دي لکه بعضې وایي چې حقیقت او مجاز دا د معنا صفات دي. نو دا نه دي د معنا صفات، دا د لفظ صفات بذات دي او معنا پر بطبع دي. او دا د لفظ صفات دي په اعتبار د استعمال سره. یعنې لفظ چې مستعملېږي په شرط استعمال کله حقیقت ګرځي کله مجاز. نو دا لاندې د حقیقت تعریف کوي او د مجاز تعریف کوي. یو چې کله تقابل راځي بیا به چا ته ترجیح وي. ترجیح به حقیقت دی، مجاز ته به نه وي. که قرینه موجوده وه، داسې قرینه الصارفة عن الحقیقت، چې هغه قرینه داسې قرینه وه چې حقیقت یې نفي کوله، بیا به مجاز مراد وي. خو که قرینه نه وه الصارفه چې دا لفظ حقیقي معنی نه منې کړي، داسې قرینه نه وه، بیا به حقیقت مقدمي په مجاز. ولې حقیقت اصل ده، مجاز فرع ده. اصل مقدمي په فرع. نو ویله فصل فی الحقیقة والمجاز، دا فصل ده په حقیقت او مجاز کې چې دا اقسام د لفظ د بذات په اعتبار د استعمال سره فی المعنا. څوک چې وایي چې دا معنا صفت دي دا نه دي صحیح، ځکه معنا پر دا صفات ګرځي ولیکن ثانیا ګرځي دومې درجې کې. اولا دا د لفظ صفات دي حقیقت او مجاز، او حقیقت په مقدمې په مجاز ځکه دا اصل ده. خو کله چې قرینه صارفه موجوده یا حقیقت نه بیا به مجاز متعین. ولې چې قرینه موجوده ده په دې چې حقیقي معنا نه ده مراد، نو مجاز به خامخا متعین. ولې که مجاز نه متعین بیا لازم سي لغویت د لفظ، بیا هو لفظ لغو شي. لغویت د لفظ جائز نه ده، نه شرعا نه عقلا. اوس تعریف ته تکي، تعریف نه مخکې حقیقت دا فعیل وزن ده. نو دا یا په معنا د فاعل سره ده، په معنا د ثابت سره حق کا شی اذا ثبت، یا په معنا د مفعول سره ده، یعنی صيغه د اسم مفعول سره ده، په معنا د محقوق سره ده. دا ماخوذ ده حققت الشیء اذا اثبته، کله چې ته شی ثابت کړې مثبت یې وګرځې. په معنا د صيغه د اسم مفعول سره واخلې نو بیا په معنا د مثبت سره ده، محقوق سره ده. نو دا ټیک ته کنه. حقیقت حق یحقو اسم فاعل په معنی سره صحیح ده، ځکه معنا یې ثابت دی په خپل ځای کې. په معنا د اسم مفعول سره صحیح ده ځکه معنا یې مثبت دی په خپل ځای کې، هم ثابت دی ټینګ دی په خپل ځای کې، هم مثبت دی په خپل ځای کې. مثبت څه معنا؟ یعنی مسلم دی، هر سړی مني. دا تی په حقیقت کې نقل پاره د وصفیت نه اسمیت ده، ځکه حقیقت خو فعیل وزن ده، فعیل خو معنا وصفي ده. ټولې صیغې دا اوصاف دي، مثلا که ماضي ده، که مضارع ده، که امر ده، که نهی ده، دا اوصاف دي. خو ذات اعتباري ورسره، لکه ته ضرب وایې نو ضرب خو وصف ته کړه، خو ذات ورسره ده ځکه فاعل خو لري، هغه فاعل ذات. نو ټول صیغ اوصاف دي. خو دا تا څه ده؟ دا نقل پاره د وصفیت نه اسمیت ده، ځکه تا تانیث ده، دا خلاف اصل ده.
او وصف خلاف اصل ده، یعنی په نسبت سره اسم ته دا فرع ده وصف، اسم په نسبت سره او اوصاف فرع دي، ځکه وصف خو بل پورې قایم وي اسم خو بل پورې نه قایم، او وصف خو خامخا بل پورې قایم. نو وصف فرع د اسمیت ته، التانیث فرع د مذکر، دیو جن دا تا فرع کې استعمال ده، یعنی دا نقل پاره د وصفیت نه اسمیت ته، دا تا چیراله دا نقل پاره راله وصفیت نه اسمیت نه. دا شو اباز وای چې نه دا تا تانیث پاره ده، ادا مؤنث لفظي ده، حقیقت مؤنث ده په معنا د مؤنث لفظي، ځکه مؤنث لفظي دا ته وایي چې تای پکې، چې تای پکې دا مؤنث لفظي ده. ایو مؤنث حقیقي ده، بیا ځای مذکر من الحيوان چې مقابل کې مذکر من الحيوان دا مؤنث حقیقي ده. اوس وایي کل لفظ وضعه واضع اللغه، وضع اصل کې تعین دی لفظ ته وایي، په مقابل د معنا کې یو لفظ متعینی معنا پاره پس دې ته وضع وایي. ولې متعینی معنا پاره؟ لیدل علی چې خپل دلالت وکړي بلا واسطه، لکه اسد، اسد حقیقت ته حیوان مفترس پاره وضع ده، تعین حیوان مفترس پاره راغلی، لیدل علی دې دپاره تعین راغلی چې دلالت وکړي. کرینه مرینه ته ضرورت نه، اګه دا ست پر رجل شجاع کې استعمال کی نو بیا مجاز ده. ځکه ویل کل لفظ وضع واضع اللغت، هر لفظ چې تعین وکړي واضح د لغت، بیا ځای شی په مقابل د یو شی کې بس. شی څه معنا؟ یعنی کدا شی اوصاف نه وي معنی، اګه ذوات نه وي، کله ذاتی کنه کله معنی، یعنی کله یو شی معقولی، کله یو شی ذات جوهری لکه زید. نو حقیقت دا نه ده چې صرف معنا پاره وځي، نه نه معقول پاره وځي چې معنا ده، ذات پاره وځي. نو زید تا پاره وځي ته خو ذات یې دا شو، ضرب معنا پاره وځي ده، نو شی عام معنا ده، یعنی که ذاتی که معنی که معقولات نه که جواهر نه چار شی خو حقیقت دا حقیقت ده. ولا حقیقت ده ځکه ثابت ته خپل ځای کې کړه. دیرو دی الحاقه ملحاقه، دا حاقه ماده حق ا دې حقیقت ماده و ده، نو قیامت نه تعبیر په الحاقه سره کړی. ولی لأن کائنۃ لا محاله، دا به خامخاوي خامخا به قیامت موجودېږي، ځکه ورته الحاقه ویل. نو کل لفظ وضعه، هر لفظ چې تعین وکړي واضح اللغت، د لغت واضح. لغت دلته څه معنی کوي؟ لغت په معنا د صيغه سره. صيغه چاته وایي؟ صيغه خامخا فعل ته نه وایي، صيغه هيئت ماده ته وایي. هيئت چې د حرکاتونه اصلي سکناتونه، اما دا جوهر الحروف ته وایي، یعنی د حروف د ټکی بدې ته صيغه وایي. نو لغت په معنا د صيغه سره ده. الصيغه معنا فعل نه ده، صيغه هر څه کې استعمالېږي، اسم کې استعمالېږي، صيغه ده، فعل صيغه ده. ځکه صيغه اصل کې وایي مجموع د صيغه عبارت ته مجموع د حرکات او سکنات او ماده نه، چې مجموعه د حرکات او سکنات دا کې ادا ماده کې، ماده معنا اصل، اصل معنا دا ټکی، دا حروف چې دا اصل ده، دا ماده ده په معنا الاصل، به دغه ته وایي صيغه. بیا ځای شي خو حقیقت دا حقیقت ده. اوس ګوره دی ویل کل لفظ وضع واضع اللغت، دې ته حقیقت لغوي وایي. ایو حقیقت شرعي ده، حقیقت شرعي ده چې شارع وضع کوي معنی په، لکه صلات وضع ده لپاره د ارکانو مخصوصه، دا حقیقت شرعي ده. ایو حقیقت عرف خاص ده، ایو حقیقت عرف عام ده. حقیقت عرف خاص دی ته وایي چې د لفظ یو معنا لغوي، خو به دا خاص یو ډله یي، هغه متعین کی یو مطلوب پاره، یو مطلب پاره متعین کی،
دې ته وایي منقول عرف خاص. دا حقیقت ده. ولې؟ لأن النقل وضع ثاني. دا نقل دومه وضع ده که نه؟ دا نقل په خپله دومه وضع ده. نو یو لفظ ده یوې معنی پر وضع ده لغت کې، یو خاص عرف منه، یو خاص ډله او ولګي دا یو بل مطلب کې استعمال کی. حتی چې دا دومه معنا به ته بلا کرینه اخلي، کرینه ته ضرورت نه، دومه معنا کې استعمال کیا، دومه کې د مشهور شي، کرینه استعمال ته ضرورت نه. دې ته منقول عرف خاص وای او دا حقیقت ده. ځکه حقیقت څه ته وای؟ حقیقت دې ته وای چې ته دا مراد کوای شي بلا کرینه. دلته دا منقول عرف خاص څه ده؟ چې خاص ډله ولګي دا یو مطلب کې استعمال کی او دا پکې مشهور شي. نو چې مشهور شي نو ته بلا کرینه اخلي، شهرت له وجې نه. ایو شی چې بلا کرینه وي دې ته حقیقت وایي که نه؟ نو دا حقیقت ده. ولذا قالو، دې وجې کالو خان کلیوالو ویلي دي. کالو خان دلته کلی ده. کالو خان کلیوالو ویلي دي چې النقل وضع ثاني. دا نقل دومه وضع ده. ځکه نقل چې وشو په ته بلا کرینه اخلي او پکې مشهور شي، نو بلا کرینه اخلي. نو چې یو شی بلا کرینه اخلي په دې ته حقیقت وایي که نه؟ دې وجې نقل دومه وضع ده. ایو منقول عرف عام ده. مثال یې څه ده؟ لکه صلات لغت کې دې ته وایي ایو خاص ډله ولګېده چې اهل شرع دي، دا په ارکانو مخصوصو کې استعمال کوه او په دې کې مشهور شي. دا منقول عرف خاص ده. ایو منقول عرف عام کدابه، لکه دابه خو کل ما یدوب علی الارض ته وایي، دا یې معنا لغوي وه. او اوس دا مستعمل ده په هغه حیوان کې چې څلور شپې لري، ذات قوایم اربع، دې کې دا استعمال ده. دغه استعمال عرف عام کړی ده. دغه استعمال ته اخلي بلا کرینه، مشهور ده پکې. ایو شی چې بلا کرینه یا حقیقتي، دا حقیقت ته. نو ده دا وویله چې دلته مراد حقیقت نه حقیقت لغوي ده، او مجاز نه مراد مجاز لغوي ده. دلته حقیقت شرعي نه ده مراد، حقیقت عرف خاص نه ده مراد، حقیقت عرف عام نه ده مراد. دلته حقیقت ته مراد حقیقت لغوي ده. ولې؟ ځکه دا حقیقت ته اتفاقا، دا بالاتفاق حقیقت ده چې اهل لغت یې وضع کړي. ایو منقول شرعي ده، نو بعضو پنی باندې نه ده حقیقت، بعضو پنی حقیقت ده. داسې منقول عرف خاص ده، بعضې حقیقت مني، بعضې مجاز مني. داسې منقول عرف عام ده. ځکه دا اتفاقي حقیقت واخست چې اتفاقي حقیقت دي، چې هغه حقیقت لغوي ده، یعنی اهل لغت یو معنا پر متعین دي. کل لفظ وضع واضح اللغت چې متعین کړی دلره واضح د لغت د لفظ چې هغې کې ماده هیئت دواړه بې اعضای شین په مقابل د یو شی کې، که شی معنی یا که ذاتي، فهو حقیقتون، دې ته حقیقت وایي. اوس وایي ولو استعمل فی غیري یکون مجازا. که دا لفظ مستعمل شي فی غیري، په غیر د معنا موضوع کې چې چا پر تعین کړی هغه کې نشي استعمال، دا استعمال علاقې له وجې یکون مجازا لا حقیقتا، دا مجاز د حقیقت نه ده. ځکه استعمال کرینې له وجې، علاقې له وجې، چې کرینه علاقه نه وي بیا خو استعمال په غیر معنا موضوع کې دا باطل ده. بیا ځکه استعمال د لفظ یا وضع غواړي یا مناسبت غواړي، یا خو وضع یې ځکه پکې استعمالېږي چې وضع واضح کړي، یا که وضع نه خو مناسبت لري بیا ځکه پکې استعمالېږي. چې یو لفظ یې ته معنا کې استعمال کړي، نه وضع یا نه مناسبت دی، لفظ باطل، بیا دا لفظ باطل ده. ځکه ویله یکون مجازا لا حقیقتا، دې ته مجاز وایي. مجاز ولې ورته وایي؟ لأنه تجاوز عن موضع الاصلي، دا خپل ځای نه تجاوز کړی دی، خپل ځای نه تللی ده بل ځای ته، ځکه ورته مجاز وایي. ثم الحقیقة مع المجاز لا یجتمعان. اوس قانون بیانوي، دی وایي حقیقت او مجاز دا نه جمع کېږي. وایي ولې؟ وایي ځکه ګوره اهل لغت څه دي، دو چېرته داسې نه دي کړي چې
چې یو لفظ په معنا حقیقي او مجازي کې معن استعمال کړی اهل لغت داسې نه دي کړي چې دوی یو لفظ په معنا حقیقي او معنا مجازي معن دواړو کې استعمال کړي لہذا استعمال د لفظ په حقیقت او مجاز دواړو کې دا لغت نه خارج ده دا لغت عربي نه خارج خبره ده چې موږ دا په دواړو کې استعمال معن بس دې له وجې نه جمع بین الحقیقت والمجاز ټیک نه ده ځکه دا خلاف لغت ده ځکه نه د اهل لغت استعمال کړی یو لفظ معن هم په معنا حقیقي کې هم په معنا مجازي کې امام شافعي سے فرمایي داسې معتزلهونه عبدالجبار او جبایي مولی جبایي دا معتزلي وو یو مولی عبدالجبار دا هم معتزلي وو اعتزال جدایي ته وایي معتزله ورته معتزله ولې وایي ځکه دا جدا دي عقیدې د اهل سنت نه ځکه دې ته معتزله وایي دو داسې وایي چې نه دا خو جمع کېږي وی ولې جمع کېږي وایي ځکه چې ته معنا حقیقي او معنا مجازي چې دا مختلفې معنی دي دواړه جمع کې دې پره څه معنی ده هیڅ معنی نشته معنی حقیقي او معنی مجازي جمع کول دې پره معنی نشته بله وجه دا ده چې موږ زړه ته رجوع کو خپل ځان ته نو موږ یوې ارادې کې دواړه مندو په یوه اراده کې یو لفظ نه په یوې ارادې کې یو لفظ نه هم معنا حقیقي مندو هم معنا مجازي مندو دواړه مندو اکه سره وایي چې نه منه وایي دا خو بدعت نه انکار ده دلیل یې چې ته یو لفظ نه په یوه اراده کې دواړه معنی مندوي پیدا کیای وایي ته ګوره دې کول ته ګوره لا تنکح ما نکح ابوکا نو نکاح دا په وته کې په عقد کې حقیقت ده او په وته کې مجاز ده ادا د دواړه مراد دي یو لفظ نه په یوه اراده کې دواړه مراد دي لا تنکح ما نکح ابوکا یعنی ما نکاح ورسره کوه ما وته ورسره کوه دواړه مراد دي هیڅ استحاله پکې نشته مونږ وایو احناف چې ګوره مجاز به پس اخلي چې کرینه هم موجوده ای کنه داسې کرینه الصارفة عن المعنى الحقیقي چې هغه اړی تازین معنا حقیقي نه دا شرط مجاز ده داسې نه کېږي چې ته مجاز اخلي او یوه کرینه نه موجوده چې تا ذهن واړی معنا حقیقي نه لہذا استعمال په معنا مجازي کې دې پر شرط دا ده چې تا ذهن واوړي معنا حقیقي نه داسې یوه کرینه وي اکه کرینه نه وي او ته بیا حقیقت سره مجاز اخلي چې کرینه نه وي بیا مجاز نشي اخیستی ځکه حقیقت خو اولا ده او فرد کامل ده اشاید چې ذکر چې مطلق مراد ته نه فرد کامل نو چې کرینه نه موجوده چې تا ذهن واړوي صارفتو چې تا ذهن واړی حقیقي معنی نه بیا ته مجازي نشي اخیستی ځکه حقیقت اولاده فرد کامل ده بیا څنګه ته فرد کامل نه عدول کیا معنا مجازي ته لہذا شرط مجاز دا ده چې کرینه به موجوده وي چې دلته معنا حقیقي نه ده مراد لہذا اراده د معنا حقیقي سره د کرینې نه چې کرینه وي الصارفة عن معنى الحقیقي چې آتا ذهن اړې معنا حقیقي نه کرینه موجوده ده صارفه اته بیا حقیقت هم اخلي مجاز هم اخلي دا محال ده ځکه تا کرینه موجوده ده بیا الصارفة عن معنى الحقیقي او وایي چې معنا حقیقي بنا اخلي اته بیا هم حقیقت اخلي هم مجاز دا محال عمل ده ځکه دا خو خلاف نفس الامر ده خلاف عقل ده دی وجه دا محال دا شو ته احناف مذهب وجه دا ده چې مجاز خو خلف ده کنه تابع ده دا خلف ده تابع ده د حقیقت خلف پس راځي چې اصل فوت شي بیا پس خلف راځي نو چې کرینه وي الصارفة عن معنى الحقیقي چې آتا ذهن اړې معنا حقیقي نه چې معنا حقیقي دلته نه ده مراد
پس به ته مجاز ته ځې. اوس قرینه نه ده موجوده، الصارفة معنی لکې کی ته بیا مجاز اخلي، دا غلط عمل ده. ځکه اعلی فرق مراد شای چې مطلق ذکر. بل دا ده حقیقت معنی څه کېږي؟ من حق کا شی اذا استقر فی محلی. حقیقت خو دې ته وایي حق کا شی اذا استقر فی محلی، چې خپل ځای کې ټینګ پاتې. او مجاز څه ته وایي؟ ای ما تجاوزه، چې خپل ځای نه تجاوز وکړي، ووځي. او داسې خو نشي کېدای چې یو لفظ یې په یوه آن کې په یوه اراده کې هم ووځي هم ټینګ پاتې. داسې خو نه کېږي چې هم حقیقتي ټینګ پاتې، هم مجازي وتلی خپل ځینه. دا خو جمع بین المتنافیان. لکه ګوره یوه جامه ده، دا جایز نه ده چې دا لابس چې وای غوندي، دا هم ملک هم عاریتي معان. ملک خو حقیقت ته، عاریت مجاز ده. چې ته عاریتن چا نه غوښتي په خواص باندې، خواص سوال دې ورته کړی. داسې خو نشي کېدای چې یو لابسي جامه اغوندي، هم حقیقتي او هم مجازي، هم ملکی هم عاریتي. دا جایز نه ده. دا شو نو دا قانون بیان کړ. ثم الحقیقت هم المجاز لا یجتمعان. حقیقت مجاز نه جمع کېږي. او دفع دې سوال کوي ولې نه جمع کېږي؟ ته غلط وایي چې حقیقت مجاز نه جمع کېږي. یو لفظي معنا حقیقي لري، معنا مجازي. لکه اسد ده، حقیقي معنا لري یا هیکل مخصوص ده. هیکل معنا شکل، مخصوص شکل د منظري. او دارنګه مجازي معنا لري چې رجل شجاع ده. ته وایي لا یجتمعان، حقیقت مجاز نه جمع کېږي. دا وایي ارادتن، په اراده کې نه جمع کېږي. په یوه لفظ نه حقیقت مجاز په یوه اراده کې دا محال ده. داسې خود جمعي معنا حقیقي لري، معنا مجازي. زه خو دا نه نفي کوم. زه داسې وایم چې په یوه اراده کې دواړه نه کېږي. په یوه اراده کې په یوه آن کې وإلا لازم شي جمع بین المتنافیان والتالي باطل، چې هم دواړه هم معنا حقیقي واخلي هم معنا مجازي، دوی خو منافات ده. په یوه اراده کې واخلي، بیا په یوه آن کې واخلي، یوه لفظ نه واخلي. دا جمع بین المتنافیان ده. هسې خو لفظ یوه معنی وي، هم حقیقت وي مجاز، دواړه معنی وي. اراده یې نه ده ټیک چې دواړو ته اراده وکړي په یوه آن کې. ها که په دوه آنو کې که بیا ټیک ده. په یوه ټایم کې ته حقیقي معنا واخلې، په بل ټایم کې مجازي معنا. دا هم اجتماع د متنافیانو نه ده. یوه لفظ نه چې وي، که دوه لفظونه وي بیا ټیک ده. یوه لفظ معنا حقیقي اخلي، بل والا مجازي اخلي. دغه چې اجتماع د متنافیانو ده. دا خو اجتماع د متنافیانو یو نه ده، ځکه محل بدل ده. یو لفظ یوې معنی محل ده، بل لفظ بلې معنی محل ده. په یو محل کې خو متنافیان نه دي جمع شوي. ثم الحقیقت والمجاز لا یجتمعان. بیا حقیقت مجاز نه جمع کېږي. ارادتن من لفظ واحد، په لحاظ د ارادې سره، من لفظ واحد یوه لفظ نه، فی حالت واحدة په یوه حالت کې. ولهذا قلنا لما اريد ما يدخل في الساعة بقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الساعة بساعين. ولهذا قلنا دا باندې تفریق دی. یعنې ما وویله چې دواړه نه جمع کېږي حقیقت مجاز. اجماع کړی د دو چې ګوره حدیث مبارک کې راځي چې لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الساعة بساعين. دلته اجماعا سانا ما فی سا مراد دی. ما فی سا غنمی یا جواری یا وربسی وی، باجری وی، مثال پتاو. نو دلته اجماعا سوانا حقیقی معنی نه ده مراد. لہذا ته یو سا په دوه سا خرڅولی چې تا ول دوه سا لرګي، دا لرګي نه جوړېږي. والخشبة المنکوره، سا دې ته وایي لرګی المنکوره، چې دا منځ یې توږلی، چې منځ یې وتوږي. مونږ وخت کې چې مونږ واړه وو نو دا دې ته به مونږ کوډوا ویله. دا کوډوي به وو په دې درمندونو کې. اوس خو نور شیان راغله، دې ته کوډوا وایي، سا ورته وایي. ښه جي. نو دلته په حدیث مبارک کې چې له سا بساعین راغلی ده چې دا ربا ده.
دا ربا پسه ده چې مراد ما فی السا ده، جوار غنم وغیره. ذات ته سا چې اللرګای ده، المنکوره چې منځ یې توږلی، دا نه ده مراد. چې دا نه ده مراد یعنې حقیقت نه ده مراد چې لرګي دي یو سا په دوو خرڅولی شي، بلکې مراد ته نه ما فی السا ده مجازن. ځکه یې ویله ولهذا قلنا، دې وجې نه چې جمع ناروا ده، دواړو جمع ناروا ده. قلنا مونږ وایو لما اريد ما يدخل في سا، هر کله چې مراد د ما هغه غلا يدخل في سا چې سا کې داخليږي، بقول علیه السلام په قول د دې مبارک نبی مبارک صلی الله علیه وسلم په دغه قول مبارک سره چې لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الساعه بساعين، ما خرڅو یو درهم په دوه درهم خالي، ولا الساعه بساعين انا سا په دوه ساعو. سکت اعتبار نفس سا ساکت تدلتا، دا جواب دی لما ده اعتبار اول د نفس کروی ذات تی کروی. حتی جاز بی الواحد من بی الاثنين، حتی چې جایز ده بی د یو سا په دوه ساو. لکه دلته مجازن متعین دا ما فی سا، دا ما فی سا تینا مراد ده. جواب بینا رکی تر مجاز ٹھیک نه ده، نو سا بی ساین نه ده مراد، ذات تی سا، لہذا یو سا په دوه سا خرڅېدای شي. دا شو. دا حدیث راوړی د مولا علی کاری، وایي دا په دې لفظ سره ابن عمر نه نه ده مروي. طحاوي روایت کړی ده عثمان رضی الله تعالی عنه، او دا حدیث مرفوع ده. حدیث مرفوع چاته وایي چې نبی مبارک ته نسبت دی، دا حدیث مرفوع ده. حضرت عثمان نه حدیث مرفوع روایت ده. ادا ده لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. ابن عمر نه دا روایت شته دی، الدینار بالدینار والدرهم بالدرهم لا فضل بینهما. دینار په یو دینار خرڅوای شي، درهم په یو درهم خرڅوای شي، لا فضل بینهما. خو چې دې کې فضل نه، داسې نه چې یو جانب زیاتې بل کمي. دا ټیک تا ذکر ویلا ولا سا بساین سکت ادبار نفس سا حتی جاز بی الواحد، حتی جایز بی د یو سا مینو د دې سانه بدسنن په دوو. ولما اريد الوقاء من آیة الملامسة سکت اعتبار اراده مس باليد. هو رب فرمای وإن كنتم جنبا فطهروا، طهارت حاصل کو پال ک جنوب یو غسل وکړه. وإن كنتم مرضى على سفر، او ټیک ته جنوب کوم بیمار سفر باندې، او جاء احد منكم من الغائط، یا غټو می تاسو نه سره رااله، او لامستم النساء، یا تاسو جما کړي وخپل بیبانو سره، فلم تجدوا ماء وبنوي فتيمموا صعيدا طيبا، اوس تیمم کو. دا لامستم رااله، لامستم النساء. نو لامستم دو معنی دي، یو معنا حقیقي ده چې جما ده، ایو مس بالید ده چې لاس پورې خپل زنانه ته. دلته لامستم النساء دا په ملامسه په جما کې حقیقت ده، دا ته نه مراد ده. نو مس بالید ساکت ده. او دا سي حدیث هم ده، حدیث کې دا سره راځي کان یقبل بعض النساء ثم یخرج الى الصلاه. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم یقبل بعض النساء، خپل بی بیانو کولول یا جما ور سره کول، دا خو عبادت ده، دا خو عیب خبره نه ده. دا صحابه او صفات دي چې کوم حقیقت ته وو شریعت په هغه باندې ودونه شرمېده، اچھا کوم شی به خلاف شریعت وو هغه باندې به شرمېده. اوس ګورم مسلمان داسې کوي چې په شریعت خبره شرمېږي، واده دې کړی ده په دا باندې شرمېږي. دا خاص کرامیان طالبان خو نه کنه، دا عوام چې دي تونیان ګیرې خریدي، یعنې په دا ټکي باندې خفه کېږي، که دا ګډې وډې خبرې خپله کوي.
دا فضولیات چې دي دا خپله وایي د ګوره په خلاف شریعت نه شرمېږي چې زه داسې او داسې فلان فلان نعوذ بالله چې کوم شریعت خبره یې په شرمېږي صحابه داسې نه وو هغه به شریعت باندې نه شرمېدل په خلاف شریعت باندې به اور په لګېدی دومره سخت په غوسه کېدی ځکه دلته ګوره لا مستوب ځکه حدیث کې دا راغلی چې نبي مبارک صلی الله علیه وسلم یقبل بعض نسایي ثم خرج الى الصلاه بیا به حضور مانځه ته ووتی ولم یتوضا اودس پې نه کولی معلومه شوه چې مس بلیت نه ده مراد په مس بلیت سره اودس نه ماتېږي لامستم النساء حقیقي معنی مراد ده چې جما ده دا شوه اوس سوال ده په دې باندې که ده که دلته دوه قرات دي که نه لامستم النساء راغلی ده لمستم النساء راغلی ده نو چې دوه قرات دي په دواړه معنی مراد دي ته خو وایې چې دلته ملامسه مراد ده لمس بالید نه ده مراد ملامسه جما مراد ده په ید سره لاس ورول دا نه دي مراد دا ناقص نه ده حالانکې دواړه راغلي دي قراتونه لمستم راغلی ده لمستم راغلی ده دا خو دواړه راغلي یا لکه مثلا قرات کې راځي وارجلکم وارجلکم اذا كنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم چې ارجلکم منصوب شي بیا په مغسولات عطف ده چې ارجلکم مکسور شي بیا په ممسوحات عطف ده چې رؤوس دي دیو چې شیعاګان دا په جر سره وایي وارجلکم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لہذا ارجلکم دې ته دې باندې کلک دي دا شیعه نو ارجلکم دو مسکه من احناف یا اهل سنت والجماعت قرات ته ارجلکم وای ارجلکم هم منی خدا په حالت تیمم محمول ده تیمم حالت باندې ارجلکم بیا مسکه راځي او حقیقت او ترجیح نسب طور کې په جر چې ترجیح نسب طور کې په جر عمل د صحابه او دا ټول صحابه عمل دا چې دو او د سونه کړی دي نو غسل د رجلینو کړی دا مسح نه کړی لہذا دا قرات په نسب سره ده ټیک ته ارجلکم قراتم صحیح ده خدا پالت تیمم باندې محمود ده مسح پالت تیمم محمود نو سوال دار علی چې خو دوه قرات دي کنه لامستم هم د لامستم مرادی جما هم د مس بلیت مرادی تو لفظ شو کړه لکه ارجلکم دوه قرات دي نو هم غسل مراد دي هم مسح مراد ده جواب دی چې دې کې خو نزاع نشته دوه لفظونه دوه معنی دي کې ونسته نه ده لامستم جما لمسنا لمس بلیت دا خو ټیک ته دوه لفظ دي یو معنی یو ده بل معنی بل ده مونږ خو دارنګه ارجلکم یو قرات نه غسل بل قرات نه مسح دي کې خو نزاع نشته نزاع دې کې ده چې یو لفظ نه دوه معنی مراد کول چې ما کی معنی مراد کې هم مجازي دا ټیک نه ده نو موږ دا څه وایو چې لامستم النساء حقیقي معنی مراد ده جما لہذا اوس مجازي نه ده مراد مس بلیاد نه ده مراد یو لفظ خبره کو چې یو لفظ نه دواړه نشو مراد کول دوه لفظونه خو دواړه کېدای شي ترجیح موږ سره بیا دا ده چې ګوره لمس سره اودس نه ماتېږي ملامسې سره ماتېږي چې جما وکړي لمس سره اودس نه ماتېږي بنا په دلیل چې حدیث ده چې نبی مبارک یقبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا بیا حضرت مبارک مانځه ته لاړ او داسې نه وکړو حاجي لما اريد الوقاء کله چې مراد شو جما من آیت الملامسه ملامسین لامستمنا اوس حقیقي معنی دا ده اوس مجازي معنی نه مراد کیږي سکت اعتبار اراده المس باليد نو ساکت ته اعتبار اول د مس باليد چې خالی لاس وره قال محمد امام محمد سے کلام نقل کړي تفریق په دغه زړې مسلې چې سړی ده موسی ده وصیت کوونکی دی وصیت کوي خپل مولاګانو ته یعنی خپل موتقو ته وله موالي د موسی پر مولاګانی آته کوم چې دا آزاد کړي ولی موالیه موالین ا دې مولاګانو پر به نور مولاګانی هغه آزاد کړي
او ده وصیت وکړو موالیو ته چې دا 1000 روپۍ چې دي زه مرم بس دا 1000 روپۍ چې دي دا وصیت ته مولاګانو پاره اوس په وصیت چا پاره دا وایي موالیو پاره وایي دونه موالی الموالی پاره بنی ځکه موالی په خپلو معتقو کې حقیقت ته او په مولا المولا کې مجاز ده لہذا کرینه خو نشته صارفة عن الحقیقت چې حقیقت نه تا واړې لہذا حقیقت ته به ترجیح په مجاز او جمع خو جایز نه ده چې هم ته مولاګان واخلې هم مولا المولا واخلې دواړه جمع خو جایز نه ده حقیقت ته ترجیح ده په مجاز ځکه کرینه صارفه نشته چې تا حقیقت نه واړې مجاز ته چې کرینه نشته جمع جایز نه ده تعین الحقیقت حقیقت متعین ده نو صرف وصیت په مولاګانو پاره مولا الموالا مولاګانو پاره ونی ځکه ویله وقال محمد اذا اوصى لموالي یو خپل موالي پاره وصیت وکړي ولو موالي د پر مولاګانې معتق آتکوم چې آزاد کړي ولې موالي او موالي پر موالي آتکوهم چې د موالي د خپل موالي آزاد کړي كانت الوصيه لموالي وصیت په موالي او د مولاګانو پاره موسی پاره دون مواليه نم موالي او د موالي پاره وفي سير الكبير سير الكبير دا د امام محمد صاحب کتاب نو التا د سير الكبير الته یو مسله کړې ده کومه مسله کړې ده یو اصل ذکر په یو اصل تفریق کړی ده اصل دغه ده چې حقیقت مجازي کرینه صارفه نه موجوده حقیقت نه جمع خو جایز نه ده او حقیقت لره به ترجیح په مجاز ځکه اصل خو حقیقت ته کنه نو اصل حقیقت ته نو حقیقت ته به ترجیح جمع نه ده جایزه چې جمع نه ده جایزه لہذا اوس یو حربي ده د امان وغواړي علا آبایم په خپلو پلرونو امان مسلمانانو وغواړي پلرونو په حق کې نه داخليږي نکان پکې یا یو سره امن وغواړي په خپلو امهاتو میندو باندې نه ثابتېږي امان په حق ته نیاګانو کې ولې ځکه اب په خپل پلار کې حقیقت ده او په جد کې مجاز ده دارنګې په خپل مور کې حقیقت ده چې چا نه سړی پیدا وي او په انیا کې مجاز ده وإذا تعین الحقیقت سقط المجاز حقیقت متعین ده ځکه کرینه صارفه نشته کنه حقیقت نه جمع بین الحقیقت والمجاز جایز نه ده نو امان به په پلرو ثابتېږي په نکانو باندې ثابتېږي دارنګې مور باندې به امان ثابتېږي نیا باندې نه ثابتېږي وفي سير الكبير لو استامن اهل الحرب فامن وغفتال اهل حرب على بایم په خپل پلرونو لا تدخل الاجداد في الامان نه داخليږي نکان په امان کې ولستامنو اکه امن وغفته اللهم آتهم په میندو لا يثبت الامان في اكل الجدات خلاصه وعلى هذا كلنا اذا اوصل لابكار بني فلان لا تدخل المصابه بالفجور یو سره وصیت وکړي لابکار بني فلان چې د فلانکي سړي چې کوم اولاد ده دغه کې کومې بکرې جنکۍ یو پر ما دا 2000 روپۍ وصیت ده دا یو ته دی ورکړي ابکار بني فلان ده د فلانکي نیکه اولاد کې چې کومې بکرې جنکۍ لا تدخل المصابه بالفجور چې کومې جنۍ سره زنا شوي ادې بکارت مات شوی بالفجور په زنا سره واده شوی خو نه ده خو زنا سره بکارت زایل شو دا نه پکې داخليږي وای ولې نه داخليږي وای ځکه بکر حقیقت ته په غیر مسابقه چې چاته اصابت زنا نه شوی دې کې بکر حقیقت ته خلاصه اوس دغه سوال کوي چې لکه دا مصابه چې کومه سره زنا شوی ده نعوذ بالله او واده شوی خو نه ده دې ته خو بکره وایي بکره خو دې ته وایي دا سوال ده دا وایي دا بکره چې ورته وایي دا یوې علاقې له وجې ورته وایي مجازن دا بکره ده ولې لأنها لم تزوج واده شوی نه ده نور حقیقت کې خو نه ده بکره ځکه بکارت خو یې مات ده خلاصه ها که لہذا چې دوی وصیت وکړه ابکار بني فلان پاره
نو خالي بکرې به پکې داخلي چې کومه مساوه بالفجوري او نه پکې داخله هغې ته به دا وصیت نه وي که ته مساوه بالفجور څه پته وي خو چې پته یې که نه چې پته نه وي بیا خو علم نه وي سړي ته بیا خو پکې راغلی خلاصه کړه یو که داسې یوه زنانه وي چې هغې بکارت ماتي په ټوپ سره لکه نن سبا د جنې ولیبالونه کوي دا ټوپونه وایي یا حیض سره مات شي دا بکارت ځکه حیض بي نه وي که نه ډېره ځي چې ډېره ځي نو کله دې سره بکارت ماتېږي یا دا ده جراحت سره مات شي مثال فرض کې دانه وخته چې فرض کې دانه راله نو دانې سره هم زخمونه وغیره پیدا شي نو هغې سره هغه بکارت مات شي نو دا وصیت کې داخله ده ځکه دا بکره ده حقیقتا نو داسې د یو سړی نه کوي طالب ملا چې بیا وایي جره دا ما ښځه خو بکره نه ده نه داسې خو نه وي که نه چې خامخا نعوذ بالله دی بده جینۍ خدای یا ټوپونو سره مات شوی یا زخمونو سره مات شوی یا حیض سره مات شوی دا نو بیا دې دا وسوسې نه کوي ښه دي ځکه یې ویله ولو اوسع که وصیت یې وکړ لافکار بني فلان بکرو د بني فلان پره لا تدخل المصابة بالفجور نه داخلېږي هغه جینۍ چې هغې ته رسېدلی ماتوالی د بکارت بالفجور په زنا سره نعوذ بالله في حكم الوصية ولا اوصى لبني فلان ولو بنون وبنو بني یو سړي وصیت وکړ چې دا ما مال بني فلان پاره ده هغه پاره زمونی یا زمونی نوسی كانت الوصية لبني وصیت په زمونو پاره دون بني نوسیو پاره بني ظاهره خبره زوی خو حقیقت په خپل زوی کې نوسی ته زوی وایي خو کې مجاز ده جمع خو بین حقیقت المجاز جایز نه ده کرینه صارفه شته نه چې حقیقت نه تا ذهن واړی مجاز ته دا خو کرینه نشته لهذا سقط المجاز مجاز ساکت ده قال اصحابنا خالي اوسو ته ګوره دی وایي چې ګوره ټول احتمالات دلته 1500 په ظرفیت کې څنګه ځکه قسم اول دا خو حصه د کتاب وه کتاب چې دا عرف کې تاسو مونږ ذهنونو کې خو د الفاظو ته وایي چې په معنا دلالت کوي معنی ته وایي چې لفظ تعبیر کې یا دواړو ته وایي درې شو که نه داسې نقوشو ته وایي نو ټول احتمالات په قسم اول کې چې دا حصه د کتاب ده وو صرف الفاظ خو چې اعتبار د معنا یې پکې صرف معنا چې اعتبار د لفظ دی صرف نقوش بیا دوه لفظ معنا لفظ نقوش معنا نقوش شپږ درې واړه دا احتمالات عقلي دي په کتاب کې ځکه عرف کې دا استعمالیږي که نه تاسو موږ ذهنو کې دا خبرې راځي دا خو کتاب کې احتمالات منطق خو علم ده علم کې 15 احتمال دي ځکه علم مسلو ته وایي کل مسایلو ته بعضو مسایلو ته وایي معتد بیا دا ونه چې د فن غرض ته حاصلېدای شي معتد بیا کلیاتي کله کله داسې کلیات سړی خپله روباسلی شي چې غیر معتد بیا وي کلیاتو نه نور کلیات راباسي نو مراد منطق علم ده علم مسایلو ته وایي کلو ته معتد بیا مسایلو ته وایي کلو تصدیقاتو ته وایي معتد بیا تصدیقاتو ته وایي ام ملکې ته وایي چې ملکه یو کیفیت ته تا په ذهن کې به پوخ کړو چې فن وال دا به څنګه پیدا کړې دا به مسلې زده کړې سره د دلیل چې یو خو مسله به زده کړې بیا به دلیل سره زده کړې دوه
بیا دلیل چې په مسلې وي بیا سړي زړه کې تصدیق پیدا شي نو تصدیقات پرای شي بیا به تصدیقاتو ممارست وکړي پاخه بیا کې پخېږي خو پسه چې سړی ستړی کوي که نه سبق وایي تکرارونه کوي مطالعه کوي اړه یې ځان سره دا وینې ما ته خپله ما الحمدلله مارتون کې 15 کاله 8 میاشتې تېرې کړي ما دا معقولات ویل ټول معقولات فلسفیات علم کلام ما ته داسې نه یادېږي او دلته کوړي کې وو دې نه مخکې زمانو کې 77 نه ما ته چېرته داسې نه یادېږي چې زه مونږ داسې ناست وو لکه د تاسو مونږ ګپ لګو او بس ښه طبیعت سره ناست وو داسې خو تیر کې خو ګپ ولګېږي که نه څنګه یې طالبان خو ګپونه لګوي خو یو دا چې ناست یې پروګرام یې که نه او بس سړی غافل ناست یې خپل ګپونه لګوي داسې ما ته نه یادېږي سوچه سبق مو ویل حتی چې جمعې په ورځې به ما خو به ویلې جمعې په ورځې به مې ویلې وچ 12 بجې پورې 12 پورې مې ویلې بیا 12 بجې نه بعد چې طالبان تلل که نه خپلو کورو ته کپړې به مینځلې وې بس زه به سیده رانه 3 جامې به خیرنې به پرتې دا مې په 20 منټو کې 3 وړه ومینځلې بس زر کمیس لون کا یو درې صابون غر بیا مې داسې وکړ بس دا مې ویسته جومات ته بیا بل بس 20 منټه به چې وته به ټول کپړې ومینځلې ښه جي الحمدلله استادانو ته مې مینځلې استاد علامه مغفور الله صاحب ته الله دې صحت ورکړي علامه سید الله صاحب رحمه الله هغه نه ما ډېر سبقونه ویلي دلته 3-4 کلمات دلته ویلي دونه منطق او فلسفه علم کلام بیا هلته لاړو هلته مو بیا وویل خو په دې کې لکه ما ته داسې نه یادېږي چېرته ما ته نه یادېږي چې ما داسې کړي چې موږ ناستو او ګپونه لګو او بس ښه بېغمه سړی ناست داسې ما ته نه یادېږي ښه جي یعنې دومره سبق په موږ ویل ستړي کېدو به نه کړو له سره به نه ستړي کېدو اوس زه دې نه ګاډي کې وغځېده که نه بنو ته ورسېد زه ټیک نه لګم زه په سیټ داسې ناست تاسو خو به ټیک لګو زه ټیک نه لګم ښه جي دا شوه نو دا دغه چې ده نو قسم اول چونکې کتاب ایسه ده کتاب کې دا وی احتمالات وو منطق علم ده علم خو تصدیقاتو ته وایي مسلو ته وایي کلو ته وایي بازو ته وایي ملکې ته وایي نو ملکه به څنګه هسې ده مسلې به زده کړې اول بیا به دلایلو سره زده کړې بیا به پخې کړې بیا به دې تصدیقات راشي زړه کې تصدیقات چې زړه کې راغله بیا به خود ملکه پیدا شي کیفیت یو پوخ کیفیت پیدا شي چې تا ته هره مسله مخې ته راځي د فن والا بس ته بیا اسانې سره حل کړې دا شو نو دا ټول 15 احتماله شو خو دی وایي 15 احتماله به څنګه جوړه پرون مې ته ویله چې قسم اول نه یو واخله او دا 15 واړه ورسره لګوه منطق والا یعنې قسم اول الفاظ په منطق کې دي یعنې په کل مسایلو کې په بعضو مسایلو کې په کل تصدیقاتو کې په بعض تصدیقاتو کې په ملکې کې دا وینې بیا قسم اول معنی واخله بیا په منطق کې دي یعنی کل مسائلو کې کل بعض مسائلو کې کل تصدیقاتو کې بعض تصدیقاتو کې ملکې کې بیا قسم اول نه تصدیقات واخله کل بیا په منطق کې دا 15 ورسره ولګوه بیا بعضې تصدیقات واخله بیا منطق ول 15 ورسره ولګوه بیا ملکه واخله منطق ول 15 ورسره ولګوه دا ټول 15 احتماله شو دا وایي دا خو اسانه کیسه ده خو دا تا ته وایي چې بعضو کې ته داسې کوه چې بعضو کې ته مقدر کوه تحصیل ټکای او بعضو کې بیان ټکای بعضو کې حصول ټکای دا د ظرف سره مقدر کوه وایي دا به زه څنګه مقدر کوم وایي حس حیث ما وجد العقل سلیم مناسبا چې روغ عقل یې هغه څنګه مناسب ګڼي څنګه مناسب ګڼي مثال قسم اول الفاظ دي فی المنطق په منطق کې دي منطق کې څنګه دي اوس منطق نه کوم مسلې واخلې قسم اول الفاظ نو دا مطلب د قسم اول الفاظ فی المنطق په بیان د منطقیاتو کې دي یعنی په بیان د مسایل منطقیو کې دي دا بیان یې کړه مسایل منطقي نو الفاظ سره بیان لګي
چې قسم اول الفاظ فی المنطق دا په بیانولو د مسایلو کې دي. یو اکه مثلا منطق نه تصدیقات واله بیا داسې چې قسم اول الفاظ فی المنطق دا په حصول د تصدیقاتو کې دي، په تحصیل د تصدیقاتو کې دي. دا الفاظ چې وایي نو دې سره به زور سره حاصل تصدیقات. ملکه واخلې نو دا معنا قسم اول الفاظ په حصول د ملکې د منطق کې ده. حصول ملکه خو بیا خپل حاصلېږي، هغه به په زور نه حاصله، زور خو په تصدیقاتو کې کیا، دلایلو کې به کیا، مسلو کې به کیا، هغه کې به معاینات کیا، بیا به دلایلو کې معاینات کیا، بیا به تصدیقاتو کې معاینات کیا، بیا به ملکه خپل حاصلېږي. دای نه نو چا سره بیان ټکای، چا سره حصول ټکای، چا سره تحصیل ټکای. یا اوس مثلا قسم اول معنی واخله نو قسم اول په منطق کې ده، او منطق نه به مسائل واخله نو دا معنی دی قسم اول والے معنی فی المنطق دا په تحصیل د مسائل منطقیو کې ده. ای قسم اول معنی چې تا ذهن ته راشي معنی دی قسم اول، معنی دی قسم اول خو دغه دي که نه، دا مکالمه ده، دا تعریفات دي، دا جنس ده، دا کلی ده، دا فلان ده، دا فلان. نو قسم اول معنی چې ته زده کې فی المنطق نو دا په تحصیل د مسایلو منطقیو کې دي. بیا دې سره ته منطقي مسئلې زده کولی شې، خلاصه شوه. دا به مقدر کې ورته تحصیل. یا مثلا منطق نه ملکه واخله نو بیا دا منه چې قسم اول وال معنی فی المنطق دا په حصول د ملکې کې دي. داسې سوچ وکړه، کله حصول، کله تحصیل، کله بیان. پوه شوې؟ دا کیسه ته کې ګوره. و تفصیل دا ده ان القسم الاول عبارت چې قسم اول عبارت ده عن احد المعانی السبع، یو د و معنونه، اما الالفاظ او المعانی او النقود درې، او المرکب من الاثنين او الثلاثه شپږ، والمنطق عبارت او منطق عبارت ده عن احد المعانی خمسه، یو پنځو معنونه، اما الملکه یا ملکه ده، او العلم بجميع المسائل یا تصدیق ته په ټولو مسایلو، او بالقدر المعتد به یا په مقدار معتد به بعض مسائل خو چې معتد به وي، الذي يحصل بالعصمت. او دا معتد به لا چاته وایي الذي هغه ته وایي يحصل بالعصمت چې دې سره حاصلېږي غرض چې عصمت الذهن ده، چې تا ذهن بچ شي غلطیان په تعریف او په دلیل کې. او نفس المسائل یا نفس مسائل ټول، او نفس القدر المعتد به یا نفس قدر معتد به داخل. فيحصل من ملفوظ تشهد فيحصل من ملاحظة الخمسة، حاصلېږي د ملاحظې یعنی چې سوچ د پنځو کې ما سبع و سره 35 احتمالا 15 احتمال، يقدر في بعض البيان، بعضو کې بیان پټوه، وفي بعض التحصيل، بعضو کې تحصیل پټوه، وفي بعض الحصول، حيثما هرې طریقې سره چې وي وجد العقل السلیم چې پیدا یې کې تا والعقل سلیم مناسبا مناسب، یا تحصیل ورسره مناسبي، یا حصول ورسره مناسبي، یا بیان ورسره مناسبي. قول مقدمتون متن ته وګوره، متن کې داسې وایي مقدمتون العلم ان كان اذانا لنسبه فتصديق والا فتصور. علم نه مراد علم حصولي ده، علم حصولي. اوس علم حصولي څه شی ده؟ یا خو حالت ادراکي ده. حالت ادراکي معنی حالت معنی کیفیت، ادراکي معنی علم وال کیفیت. یعنی کیفیت خو ډېرې که نه، دا یخني ده، دا کیفیت ده، ګرمي ده، دا کیفیت ده. داسې مثال نور رڼا کوي، رڼا ده، دا کیفیت ده، تیاره ده، دا کیفیت ده، دا ټول کیفیت دي. نو دا حالت ادراکی، حالت معنی کیفیت، ادراکی معنی علم وال کیفیت. علم وال کیفیت چوک ته نور، دا نور چې دا رڼا دا د علم وال کیفیت ته، خو په عقل کې پس ته صورت نه په من حیثیه کې صورت من حیثیه ته راغی، یعنې تا ذهن ته صورت راغی. خو صورتونه خو ډېر پراته دي تا ذهن کې، اوس تا عقل ورخیال شو. عقل خو یې ساعت په ساعت ورخیال کېږي، آنن فانن، کله یوې خبرې ته، کله بلې ته، کله بلې ته. سپیډ کې دا لګیا وي، جهاز نه تیز رواني. هر خو دنیا خبرې، دنیا کسانی، دنیا سوچونه،
هرې خبرې ته سړي ورخیال کېږي. نو دا چې تا صورت ته ورخیال شه، من حیثیه کې صورت پروت و، من حیثو په داسې اعتبار هو چې دا صورت ته بس ذهن ورخیال نه ده. اوس ذهن ورخیال شه، چې کله ذهن ورخیال شه نو قیام کې دا صورت راغی، یا یې مفرد صورت راغی، یا یې مرکب ناقص صورت و، یا د جملې خبریه صورت و، خو چې هر صورت و نو بره قیام کې حالت ادراکی پیدا شه، نور چې عقل کسی ته خیال شي نور پیدا کېږي، نور پیدا شه. او دغه نور چې ده دا کله تصور ده کله تصدیق ده. که دا نور اذعان و، اعتقاد و، اذعان و، باور و، اعتماد و، دا یې نه دا ډېره ښه باور و دا نور، یا دا اعتماد و دا نور، اعتقاد و. په چا باندې اعتقاد و؟ په دې خبرې باندې چې دا قضیه څه ده، دا من حیثیه کې چې پرته ده مطابقة للواقع، دا واقع سره مطابق ده، په دې ته ایزان و. بیا دا تصدیق و، دا اوس تصدیق شو. او دا به ته څنګه معلومه چې ایزان به کې په دې باندې چې دا من حیثیه کې ما جمله خبریه پرته ده چې نامې قضیه ده، دا مطابق للواقع ده، دا به ته څنګه معلومه؟ یا به هیڅ نه معلومه، یا به دلیل نه معلومه، یا به څوک ته ووایي اته به اعتماد په وکړي. خو دا مختلفې طریقې کنه، یا هیڅ نه سره معلوموي، هیڅ له وجې نه ایزان پیدا کېږي چې یو شی تا کتلی، کیسه دې کتلې، یا مثال دلیل له وجې نه پیدا کېږي، دا تصدیق و الا فتصور ساذج. که دغه حالت ادراکي څه ده، نور دا ایزان نو، هسې رڼا وه، هسې رڼا وه، نور و، ایزان نو، باور نه و په دې چې دا کته قضیه من حیثیه کې مطابق للواقع ده، دا ایزان باور نه و، رڼا وه چې دا رڼا مبدأ الانکشاف وه د پاره د من حیثیه. د من حیثیه کې چې کوم شی پروت ده، یا مفرد ده، یا مرکب ناقص ده، یا مرکب انشایی ده، یا مرکب تام خبری ده، خو اذعان نه و تاول، اذعان نه و پیدا شوی، دلیل نه و تسره کنه، اسی نور پیدا و، اذعان نه و په دې چې دا قضیه مطابق للواقع ده. مبتدا بارکی نور و، خبر بارکی نور و، نسبت بارکی نور و، اذعان نه و په دې چې دا قضیه مطابق للواقع ده. فتصور ساذج، دا ټول تصور ده، ساذج خالی عن الاذعان. ساذج عربي کې ساده ته وایي، ساده سره چا ته وایي چې ډېر دغه نه کوي، تکلفات نه کوي، دا هم ساذج ده کنه، ساده ده، تکلف نشته پکې، یعنی اذعان نه ده، اذعان ول تکلف نشته پکې. تصور ساذج، ساده تصور ده، خالی نور ده. دا حالت ادراکی شو. اکا صورت کې جوړه علم حصولی صورت ته وایي، صورت ته علم حصولی وایي. مثال حالت ادراکی ته علم نه وایي، صورت ته علم وایي. لکه منطقیان وایي الصورت الاصله. دې څه مطلب؟ هم دغه مطلب چې تا ذهن ته مسله رااله، یا مفردات رااله، یا مرکبات ناقصه رااله، یا مرکبات انشایی تا ذهن کې وو، ورخیال دی نه و، دې ته وایي من حیثیه. دا صورت من حیثیه د مفرد یا د انشاء یا د خبریه اجزا، دا ټول صورت من حیثیه ده. صورت ته په دې باندې چې صورت ته چې ورخیال دي شو نو دا صورتونه قیام کې راغله. مثال زید صورت قیام کې راغله، قائم وال قیام کې راغله. دا مرکبات انشایی دي، دغه ول صورتونه، یا مرکب ناقص ده، دغه ول صورتونه، یا جمله خبریه ده، دغه ول صورتونه، دا مبتدا خبر نسبت، دا صورتونه قیام کې راغله. دغه صورتونه چې قیام کې راغله، دغه صورت مبدأ الانکشاف ده، کته دی من حیثیه پر مبدأ الانکشاف ده. زید صورت زید پارا، قائم صورت قائم پارا. مثال غلام و زید، غلام صورت غلام پارا، زید صورت زید پارا. داسې مفردات دي کنه، غر دا، لاری دا، تی زین، دا صورتونه من حیثیه کې دي، بیا قیام ته لاړ. نو قیام کې دا صورت مبدأ د انکشاف ده، کته من حیثیه پارا. او دغه صورت څه ده؟ قیام کې دغه صورت سره بیا وریسته ذهن کې په نوي وجود سره اذعان پیدا شوی. دا صورت په دغه اذعان سره خلطي، کلام صورت نه بعد باور پیدا کیږي، نو صورت نه بعد باور پیدا شي، نو دا صورت خلط شي ځان سره. فتصدیق
اوس دا صورت تصدیق ده دا خو صورت یې قضیې صورت ده ایزان خو نه قضیې صورت نه بعد پیدا کېږي هسې خو نه پیدا کېږي باور خو په قضیې چې دا قضیه من حیثیه کې مطابق للواقع ده په دې باندې باوري مفرداتو نه بعد خو باور نه باور خو مطلب دا ده چې ته په حکایت باور وکړې من حیثیه باندې چې دا مطابق للواقع ده نو دغه صورت په قیام کې که قضیې صورت و او وروسته ایزان ورسره پیدا شه بیا دغه صورت سره د ایزان نه چې دې ته ایزان لاحق ده ایزان ورسره پیدا ده نو دې ته وایي صورت مخلوط مع الایزان دا صورت ته ایزان ورسره خلط ده دې ته وایي تصدیق دا تصدیق ده وإلا فتصور ساذج عکاسي صورت و مفرد صورت و مرکب ناقص صورت و انشاء وال صورت و یا دغه جمله خبریه و دې ول د اجزا دا زید دا قائم دا نسبت خو ایزان نو پیدا دروغجنه کیسه وتا ته پته و ایزان تا نو پیدا یا مثال شک یا د وهم ایزان نو پیدا نو دا مبتدا صورت دا خبر صورت دا نسبت صورت بر قیام العقل کې چې ورسته ایزان نه ده پیدا شوی باور نه ده پیدا شوی تا ته پته و چې دروغ دي یا د شک نو باور نشو پیدا نو دغه صورت بې د ایزان نه چې واخلي ای هر چا صورت دي مفرد والی مرکب ناقص والی انشاء والی جمله خبریه اجزایی مبتدا والی خبر والی نسبت والی خو چې ایزان نه پیدا تصور ساذج دا تصور ساذج ده ساذج معنی خالی عن الایزان ایزان میزان نه ساده ده پیجنین پلانکا ساوډه ساده ده صحابه ساده و صحابه ساده څنګه ساده و یعنی تکلف صحابه وکینو نور صحابه نه به خیر دانا خلق قیامت پورې راه نشي دومره خیر دانا خلق خو ساده و یعنی تکلفات نو پکې بس پزما کې بناسو و چا ډوډۍ به خورا دا تکلفات نو چې مثال پاسا ودرېګا پاسا ودرې مونږ خدا غږ استاد راځي ټول ودرې نو څه ضرورت ده چې ته خامخا ودرې تا ته څه تکلیف ته ودرې ما ودرېګا سره غلا نه اوسه ها ټیک ته کله کدرېږي خو همیشه خدا سي مو چې ته خامخا درېږي او ضروري درېږي دا تکلف ده دیو دې ګوره حدیث کې مرجي لا يقومون له صحابه با نبی مبارک ته نو درېدل دا څنګه چې حضرت براغه صلی الله علیه و آله وسلم به صحابه سیده ودرېدل نه دا څنګه لا يقومون له نه بدرېدل لما يعلمون من کراهیت ذالک دو ته پته و چې حضرت باندې دا بوج ده دا حضور ته خنه لګی دا کیسه چې دا راځي تاسو درې و دا راځي تاسو درې و دا راځي تاسو درې تاسو سره خنخ کاری استاد وته بیا ودرې بیا وته بیا ودرې ها ټیک ته کله نه ده بده خو همیشه تکلف سره دا کار ټیک نه ده نور خو صحابه نو ساده ها صحابه نه ساده نو تکلف نو پکې یعنی وچا ډوډۍ ساده کپڑے خپې بلې او هیڅ قسم تکلف پکې نه په یوې موضوع کې نه په خبرو کې تکلف بس ذهن کې کوم خبر راځي په خله به کوله سیده تکلیفات مکلیفات په نه ورسره کول تکلف سره خبرې نه کولې دا العلم ان کان ایزانا لاندې وته ګوره مقدمه هذه مقدمه دا یو حد پورې مقدمه ده العلم ان کان ایزانا للنسبه فتصديق والا فتصور علم حالت ادراکی علم حصولی ده یا علم صورت مولی صورت خان مولی بیزر دا نام ده کنه مولی صاحب نام ده مولی صورت خان العلم حالت ادراکی یا العلم صورت ان کان هدا علم حصولی ده ان کان ایزانا کچرته اعتماد اعتقاد لنسبت په نسبت باندې چې جزئی جمله خبرې ده په من هيڅ یا کې دا ایزان خو په ټوله قضیه اصل کې ایزان په قضیه باندې یعنی په حکایت باندې دا من هيڅ کې چې کوم قضیه پرته ده تازین کې چې دا حکایت ده دې باندې سړی ایزانی په حکایت باندې چې ان مطابقه للواقع دا سی ځاني تابو چې دا مطابق للواقع ده باوري سړي په د نسبت ولې یادې ځکه اصل منشأ د حکایت د نسبت ته
دا نسبت څه ده مبتدا خبر منځ کې دا بنیاد دی حکایت ته دې وجه منطقیان دې ته حاکی وایي حاکی دا ده اصل کې نسبت منشأ د حکایت دا ده ولی چې نسبت لرې کېته نه بیا خو دا مفردات دي کنه بیا خو نه مبتدا ده نه خبر یو مفرد ده بل مفرد ده نو مفرداتو کې خو حکایت نه راځي حکایت خو جمله کې راځي جمله چې جمله ده حکایت ده د نسبت له وجه ده چې نسبت پکې راغلی اوس حکایت جوړ شي کیسه جوړه شوه حکایت باندې کیسه اوس کیسه جوړه شوه چې نسبت نه بیا کیسه نشته چې کیسه نه بیا په څه شي ځان کې دې وجه نه دا نسبت یادې چې اصل د حکایت دا ده العلم امکان ځانن حالت ادراکی یا صورت امکان ځانن کدالت ادراکی ځان یا صورت وو د قضیه صورت وو د نسبت صورت وو قیام کې خو هغې نه بعد ځان پیدا وو خلط وو ځان سره ځان سره خلط وو ادا ځان په چاو په نسبت باندې په من حیثیه کې پیغو پکانه فتصدیقون په دې تصدیق وای وإلا فتصور ساذج وإلا اکیزان په نسبت نو فتصور اذا تصور ساذج ده خالي او تصور څه ده دا وو قسمه ده درې قسمه هغه تصور ده چې مفردات سره تعلق دي ا څلور قسمه هغه تصور ده چې قضیه سره تعلق دي جمله خبریه سره چې کوم تصور مفرد سره تعلق دي مفرد معنی څه یعنی جمله خبریه نه لنډه ده چې جمله خبریه نه بعضی مفرداتی ناقصاتی انشاءاتی یا دغه قضیه وی خدا د چې اذعان تا نه پیدا شوی په صدق باندې تا باور نه پیدا شوی تا ته دروغجن ښکاري نو دا ټول تصورات دي خو دا تصور درې قسمه هغه ده چې مفرد سره تعلق دي بیا دا درې قسمه ده یو تعقل یو احساس یو توهم کدا مفرد کلی و لکه انسان کلی ده او دس کلی ده صلات کلی ده صوم کلی ده زکات کلی ده حج کلی ده دا مفردات دي کنه تازم کې انسان و دا مفرد ده دا مفرد ده انسان یا صلات مفرد ده مثلا او معقولات نه ده دا معقولات نه ده عقلی شای ده په عقل کې ده ځکه صلات څه ته وایي وینه ذکر ته وایي فکر ته وایي قرات ته وایي دا ټول ذهن کې پراته دا خو ذهني شای دي کنه په خلی به وایي او دي خو ذهنیات نو دغه ته وایي نو دینه بعد چې کوم علم پیدا شو د مفرد نه بعد انسان نه بعد حج نه بعد صلات نه بعد کوم بر علم پیدا شو دې ته وایي تعقل چې تعلق کلی سره لاندې کلی انسان کلی دا صلات کلی دا او 10 کلی دا داسې ځپه به دې ته وایي تعقل بر قیام کې تعقل پیدا شو دغه حالت ادراکی دا خو تعقل یا دغه صورت چې دا مخکې مې ویل خو دینه مستعقل ده اکه چې تداسو چې مخصوص نه بعد پیدا شو مخصوص و مفرد به دې ته وایي احساس لکه اوسته زين مول مخصوصاتو تما ته ګوره زه مفرد نو ما صورت تا زين تا من حیثیت درغه قیام تلار قیام کې دغه اوس احساس تا دغه علم ته چې مخصوص سره متعلق ده دې ته وایي احساس یا حالت ادراکی یا صورت چار یو وایي خدای احساس عقل داسي چې دا متعلقي منتزع من المخصوص سره مخصوص نه منتزع شي لکه زه تا ته ګورم نو تا نه خوف محسوس کړ تا نه ویریږم دا خوف منتزع ده تا نه حریص کې خوشته نه دا خو ما ذهن کې ده خوف خو تا نه منتزع ده ته منشأ تا نه مې منتزع کړ نو دغه خوف چې ما منتزع کړ تا نه دا من حیثیت راغلی قیام ته لاړ قیام نه بعد پیدا شو توهم یا حالت ادراکی وکنه یا صورت و توهم دا دا درې قسمه هغه ده چې مفرد سره تعلق ده تعقل چې کلیات سره تعلق دي احساس چې مخصوصات سره تعلق دي توهم چې منتزع من المخصوص سره تعلق دي دا من حیثیه کې وایي منتزع من المخصوص یا کلیات یا مخصوصات سترګو په واسطه ذهن ته درلې دا اوس مخصوص ده دا څه او څلور قسمه هغه ده چې قضیه سره تعلق دي چاته وایي شک وهم تخیل انکار شک چاته وایي ادراک تی جمله خبریه ده په داسې تور کنه کیز ادراک یو کې لکانه مساویه په بدا ول ادراک سره برابرۍ
دا ته شک وایي. لکه تا زید بن قیامون ادراک وکړ، ادراک ته وکړ، بره قیام کې حالت ادراکي پیدا شو، نور هغه زړه کیسه ده. زید بن قیامون من حیث کې و بیا قیام ته لاړ، بیا قیام کې حالت ادراکي پیدا شو. نو شک څه شی ده؟ شک ادراک ته مسئلې ده، ادراک ته زید بن قیامون ده. مثال په طور په داسې طور که ته نقیض ادراک وکړې چې زید لیس بقایمین ده لکان مساویان، نو به دا دوم ادراک اول سره برابر وي، هیڅ ترجیح به یې ولره په بل نه وي. بیا دې ته وایي شک. وهم چاته وایي؟ ادراک ته مسئلې ده. که تا یې نقیض ادراک وکړ لکان راجحا، بیا به نقیض راجح وي. لکه زید بن قیامون وایي یا بل یوه کیسه کې ادراک ته مسئلې ته وکړي من حیثیه کې ادراک ویني بره قیام ته لاړ، بیا ادراک پیدا شو، حالت ادراکي یا دغه صورت علم ده. ادراک ته مسئلې ده په داسې طور که ته نقیض ادراک وکړې لکان راجحا، نقیض به بیا راجح وي. یعنې لیس بقایمین نقیض ده که نه د زید بن قیامون، هغه نقیض به ادراک چې ده هغه به راجح وي که تا وکړ. داسې نه چې ضروري ده. ادراک ته مسئلې ده په داسې طور که تا د نقیض ادراک وکړ، دا نه چې ته بیا کې خو که ودې که لکانه راجحا، دې ته وهم وایي. او شک وهم دوه تخیل. تخیل چاته وایي؟ دا هم شک غوندې ده، ادراک ته مسئلې ده په داسې طور که تا یې نقیض ادراک وکړ لکانه مساویان، خو مخکیان هو لیاس پکې نه، بیا دې تخیل وایي. شک کې مخکیان هو لیاس دي. شک هم ادراک ته مسئلې ده. مسله زید بن قیامون یا بله مسله کتاب ولای، فقه ولای، چې چا ولای، خو ادراک ته مسئلې ده. په داسې طور که تا یې نقیض ادراک وکړ لکانه مساویان، په دا دوم ادراک کول سره برابر وي، خو مخکیان هو په اعتبار به برابر وي. یعنې مخکیانو کې به یو پر بل باندې ترجیح نه وي، نه یو نقیض پر په بل ترجیح دي، مخکیانو لحاظ سره به دواړه برابر وي. دا شک ده. تخیل خو هم دغه ده چې ادراک ته مسئلې ده. که تا یې نقیض ادراک وکړ لکانه مساویان، خو مخکیانو لحاظ پکې نه وي، دغه ذهن کې دواړه ادراک دواړو کیسو وال برابر وي. په پوهېږو په خبره؟ ذهن ته نه ده ته خو غږ نه کوې خالي. دا خو تخیل شو. بل انکار ده. انکار چاته وایي؟ ادراک ته مسئلې ده. بیا هغه زړه خبره ده. ادراک ته مسئلې ده یعنې جملې خبرې. ادراک یعنې بر حالت ادراکي چې پیدا کېږي یا صورت فی القیام په داسې طور سره که تا یې نقیض ادراک وکړ لکانه صادقا، انکار دې ته وایي. یو مسله یې که نه څوک تا څوک چې زید راغلی ده تی انکار وکړي، انکار یې وکړي څه معنا؟ ادراک ته مسئلې ده چې زید القیامون ده. په داسې طور که تا یې نقیض ادراک وکړ چې زید نه ده راغلی لکانه صادقا، آب صادقي، دغه ادراک په کاذبي. نو لنډ تعریف دا کوي چې انکار چاته وایي؟ ادراک ته مسئلې ده له طریقې تکذیب، چې ته مسئلې ادراک وکړې په طور تکذیب سره چې نه منه. دا یې لنډ تعریف ده مختصر. که ټول پکې پیدا کړی داسې وایي ادراک ته مسئلې ده، انکار دې ته وایي ادراک ته مسئلې ده. په داسې طور که تا یې نقیض ادراک وکړ لکانه صادقا، هغه نقیض ته به ته صادق وایي، دغه ته به کاذب وایي. په پوهېږو که نه؟ خجدار والا فتصور ويقتسمان بضرورة الضرورة والاكتساب بالنظر وملاحظة المعقول لتحصيل المدلول. بس دي sit in sir 3 ها دا هو وخت دی. دا 3 ولري امام مستری مردان چې بوډا شي کنه نو مستړی کېږي ضرور. اوس بله مسله پکې خالی. اوس پرون مونږ ویلو چې دلالات شپږ دي. دلالت لفظي وضعي غیر لفظي، طبیعي لفظي، طبیعي غیر لفظي، عقلي لفظي،
عقلي غیر لفظي دا مو ویلو. اوس سید سند وایي چې دا هغه څه ده دلالت طبیعه غیر لفظي دا مړه نشته، دا خو په دلالت عقلي کې داخل ده. دلالت طبیعي غیر لفظي چاته وایي؟ دلالت طبیعي غیر لفظي چاته وایي؟ دلالت دال ده په مدلول لوجه د احداث د طبیعت نه چې دا تا طبیعت پیدا کی دال لره عند وروز المدلول چې دال پیدا کی تا طبیعت عند وروز المدلول کله چې مدلول تا تعریف شي. لکه مثال اس اړیږي عند وروز المدلول کله چې دته مدلول عارض شي چې تګای شي یا وګای شي نو چې تګای یا وګای شي نو به دا اړیږي. نو دا دلالت طبیعي غیر لفظي ده. طبیعي احداث ته طبیعت ته دال لره عند وروز المدلول کله چې مدلول تا تعریف شو بیا تا طبیعت دال پیدا غیر لفظي ان الفاظ نه لکه سهیل الفرس اس چې کله وګاښ نو دال پیدا کی چې هینه دا ده هینېږي بیا دا طبیعي غیر لفظي. اوس سند دا څه وایي چې مړه دا طبیعي غیر لفظي څه ده؟ دا په عقلي کې داخل ده، دا خو د عقلي ده غیر لفظي. دلته عقلي غیر لفظي ده. په څنګه دلته عقلي غیر لفظي ده؟ په دا دلته اثر په مؤثر ده کې دا دلته اثر په مؤثر ده. لکه سرعت النبض، دا سرعت النبض نه ده چې دا نبض تیز چلیږي، دا اثر ده اتبع مؤثر ده. و تاسو وایئ چې دا دلته طبیعي ده، دا طبیعي دلالت ده. احداث ته طبیعت ته یعنی تا طبیعت احداث ته طبیعت ته دال لره چې دا سرعت النبض ده عند وروز المدلول کله چې تا ته تبه عارضه شوه نو تاسو وایئ دا طبیعي غیر لفظي ده. احداث ته طبیعت ته دال لره چې سرعت النبض ده چې دا نبض دې تیز چلیږي، دا خو طبیعت پیدا کوي. احداث ته طبیعت ته دال لره چې سرعت النبض ده عند وروز المدلول کله چې تا ته مدلول عارض شو چې تبه ده. دا تاسو مثال ورکو دلته طبیعي غیر لفظي پر دا همړه دلته عقلي ده. وای ولې؟ وای دا دلته اثر په مؤثر ده. وای لکه دا غنه ده دا رق تیز دا اثر ده اتبع مؤثر ده. نو دا دلته اثر په مؤثر ده. دلته اثر په مؤثر دلته معلول په علت دلته عقلي ده. عقلي څه معنا؟ یعنی عقل اعتباري عقل دا اعتبار کوي دا علت معلول اعتبار خو عقل کوي. خلق غریب په دې نه ده قادره ان سترګې په دې قادر دي. علت مل ډېر ګران مطلب ده دیو د خالی عقل قادر ده. نو عقل دا وایي چې دا سرعت النبض دا اثر ده دا بیماری علت دا مؤثر ده دا معلول ده دا بیماری علت ده. نو دا دلته اثر په مؤثر ده دا غیر لفظي دلته عقلي غیر لفظي ده. دا طبيعي غیر لفظي دا خو دلته عقلي غیر لفظي کې داخل ده. نو پنځه اقسام دي شپږ نه دي. دا ماتین چې اوس ولګي دا شپږ بیان کړ په دې رد وکړي چې نه نه وړه دا شپږ اقسام دي. الطبیعي غیر لفظي دا ځان ته قسم ده دا په عقلي غیر لفظي کې نه ده داخل. فقط دا کیسه کوي دا نبض والا دې کې دوه اعتبار دي کنه. دا نبض دي چې تیز چلیږي تبه وخت کې دې کې دوه اعتبار دي. یو اعتبار دا ده چې دا تیز رک چلیدل اثر ده بیماری مؤثر ده. نو دا دلالت اثر په مؤثر ده عدالت معلول په علت ده دا عقل معتبر اوس عقلي ده. په دې اعتبار چې کله تا ته تبه عارضه شوه نو تا ته بیا دال پیدا کړ چې سرعت النبض ده عند وروز المدلول کله چې تبه تا ته عارضه شوه بیا دا طبیعي ده. نو خو به دا دوه اعتبار دي کنه. اثر مؤثر هم جوړېږي نو دلته اثر په مؤثر عقلي شو ځکه اثر مؤثر خو علت معلول دي دا عقل اعتبار دی. دې وجه نه چې دا دال چې ده دا سرعت النبض تیز رنګ دا دال تا طبیعت پیدا کړ عند وروز المدلول کله چې تا ته تبه عارضه شوه دا طبیعي غیر لفظي ده. یا دا اقسام شپږ پکار دي پنځه نه دي. بل دا چې ټیک ته سرعت النبض کې وته دا دوه اعتبار جوړ کړي. دلته سهیل الفرس کې دا فرس چې هینېږي هلته دی وګای دا هینېږي دا وګه چې څه ده
دا د طبیعت تعریض شو نو دا وی نه ده دا خو عقلي نه ده دا خو احداث د طبیعت ته چې اصل طبیعت ته دال لرین د وروز المدلول کله چې مدلول تعریض شو چې وګل لوګل دا شو خیر دې کې هم دوه جوړېدای شي که نه سیر الفرض کې دا هم کېږي چې احداث د طبیعت ته دال لرین د وروز المدلول دال پیدا که طبیعت ته عرض اس هند وروز المدلول کله چې دته لوګ عارضه شوه نو دا طبیعي غیر عقلي جوړېږي یو طبیعي غیر لګي او دا هم کېدای شي چې دا سهیل الفرض اثري او دا لوګ یا مؤثري نو دا دلته اثر په مؤثر ده نو بیا عقلي شو دې کې هم دواړه جوړېدای شي اجزا اوس وایي ثم المفرد على انحاء ثلاثه لانه ان كان معناه مستقلا بالمفهوميه اوس دا مفرد څه ده دا درې قسمه ده دغه مفرد چې دا تقسیمي درې اقسام ته دا چا تقسیم ده دا تقسیم ده د مفرد مطلق یعنی مطلقاً مفرد چې دا درې قسمه جوړیږي اسم فعل حرف دا درې قسمه ته مفرد تقسیم ده مفرد مطلق عام مفرد مطلق معنا عام چې دا مطلق ټکی مفرد نه وروسته کې مفرد مطلق مفرد عام دا درې قسمه جوړیږي اسم جوړیږي فعل جوړیږي ادات جوړیږي دا ها سمجھے شیخ ها لا سمكي سادة كيف فصل وينبغي أن يعلم إن الدلالات اللفظية أن الدلالة اللفظية الوزية التي لها العبرة في المحاورات والعلوم على ثلاثة أنحاء بلا مسألة تكي ما كيف دلالات تويلة هنا بيان وکړو لفظي عقلي فلان کې شپږ قسمه ته بیان کړ دا مخکې صفحه کې شپږ دلالات اوس دا خبره کوي چې هغه چې دا مونږه اعتبار چې ورکو دا دلالت لفظي وضعي ته ورکو په چا کې په علومو کې او په محاوراتو کې علومو کې دلالت لفظي وضعي معتبر ده یعنی هغه دلالت لفظ په معنا لوجد جعل د جاعلنا لوجد فعل د فاعلنا چې وزن واضح ده دا دلالت لفظي وضعي چې ده دا په علومو کې معتبر ده یعنی څومره علوم چې دي نحو صرف څه څه دي کې ټول دلالت لفظي وضعي استعمالېږي یو په محاوراتو کې دا محاورې چې موږ یو بل وایو سره نو بس دغه ټولو کې دلالت لفظي وضعي معتبر ده کله کله عقلي پکې معتبرېږي کله کله طبیعي پکې معتبرېږي په محاوراتو کې خو په علومو کې فقط دلالت لفظي وضعي معتبر ده دا آسان ده مشکل نه ده اشمل ده آسان خو ځکه ده چې لفظ ده وضعي معنا پره بس یې خالی لفظ استعمال ده په یو آن کې معنا ذهن ته راتللی نو دا آسان ده اشمل ده اشمل ده چې ټول مدلولاتو ته دا شامل ده ټول مدلولات داسې دي چې پر لفظ وضعي نو دا آسان ده او اشمل ده دلالت لفظي وضعي چې دلالت لفظ ده په معنا لوجد وضع د واضح نه جعل د جاعل نه دا چونکې عام ده هر معنی پر لفظ وضعي آسان ده هر معنی پر وضعي شامل ده ټولو ته یو مطلب دی نه بار نه ده دې ته اعتبار ده باقي طبیعي عقلي هغه اشمل نه دي هر کسی کې قدرت طبیعي کار نه کوي ان تبع خلق تبع تقاضی یو نه اتا تبع تقاضا ما تبع تقاضا خو یوانه ده انا اتا تبع تقاضا باندې ما شعور شته چې تا ما ته هیڅ پته نه لګي چې تا تبع څه تقاضا ده نو ما تبع تقاضا باندې تا ته شعور شته یا زه به تا څنګه پوه کوم په دې طبیعي باندې دی وجه درته طبیعي عقلي دا نه عام دي هر مدعا کې درته عقلي نه چلېږي هر مطلب کې درته عقلي نه یعنی اثر مؤثر نه معلول علت نه نو خو هر چا کې علت معلول علاقه چار چا کې ته درته عقلي جوړه او نه هر مدلول د تبع تقاضای انا وی تبع مقتضا باندې
بلې تبې ته هېڅ علم نه چې ده تبې څه تقاضا ده دیو جنا طبي دلالت چې ده هغه کار نه ورکوي هغه مخاطب نشي پوه کولی دې وجې اعتبار په علومو کې دلته لفظي وظیفه ده او محاوراتو کې دلته لفظي وظیفه کثیر استعمال دا ټیک ته کله کله به طبي پکې استعمالي خلک ګپونه لګوي محاورې کوي کله کله طبي استعمالي دا شي عقلي استعمالي دا شي دا دلته لفظي وظیفه چې ده دا درې قسمه ده یو مطابقي ده یو تضمني ده یو التزامي ده دا ګوره وجه حصر دا ده چې دلته لفظي وظیفه دا به خالی نه یا به داسې وي چې لفظ بدالي په تمام معنا موضوع وي یعنی تمام لفظ بدالي په تمام معنا موضوع وي لفظ کې تمامیت معنا کې تمامیت دی وضع تمامیت لفظ بدالي په تمام معنا موضوع وي دا ته وایي مطابقي تطابق نه ده تطابق موافقت ته وایي دلته وضع اللفظ الدلالت علی المعنی کې تطابق ده ځکه وضع هم ټولې معنی پره ده د لفظ وضع ټولې معنی پره ده الدلالت هم ټولې معنی کوي نو دلته وضع او دلالت کې تطابق ده موافقت ته پکې ځکه ورته مطابقي وایي دا ګوره دي دویم بیان علما په کار ده چې معلومه شي ان الدلالت لفظیه توضیحه چې دلته لفظي وځي التي لا العبره في المحاورات هغه چې دې پر اعتبار ده فی المحاورات په محاوراتو کې محاورات معنا هغه استعمالات ته عوامو خلکو چې خپل منځ کې استعمالي والعلوم مسائل الاسلاس تنحين درې قسمه ده هغه ډول مطابقیه یو درته مطابقی ده وایي يدل اللفظ ان يدل اللفظ دې ته اشاره کوي چې دا مطابقی تضمنی التزامی دا د دلالت لفظي وضعي اقسام لفظي دا دل لفظ دې ته اشاره وکړه او وروسته وضع ټکا کوي نو اشاره وضع کې دې ته کوي چې دا د دلالت لفظي وضعي اقسام دي ځکه لفظ پکې وایي په تعریف کې هلته وضع پکې وایي داسې وایي وایي دل لفظ چې لفظ دلالت کوي علی تمام لفظ علی تمام ما په ټولې هغې معنی وضع ذلک لفظ له چې وضع شوی د لفظ دې معنی پره مثال درکړي که دلالت انسان علی مجموع الحیوان والناطق لکه دلالت انسان په مجموع حیوان ناطق باندې په تمام لفظ وضع ده تمام معنا پره تمام لفظ دلالت کوي په تمام معنا او وضع تمام معنا پره ده حاجی وثانیه تضمنیه دوم تضمنی ده وهي ان يدل اللفظ على جزء المعنى الموضوع له تضمنی دلالت دام د لفظي وضعي قسم ده ځکه په تعریف کې لفظي ټکای کوي ان يدل اللفظ چې لفظ دلالت کوي دې ته اشاره کوي چې تضمنی هم د دلالت لفظي قسم ده بیا وروسته پسې وایي جزء المعنى الموضوع له نو دې ته اشاره کوي چې دا د لفظي وضعي قسم ده ځکه وروسته موضوع له ټکای پکې لګوي نو لفظ ټکای کوي اشاره کوي دې ته چې دلالت تضمنی دا د لفظي قسم ده بیا موضوع له ټکای لګوي اشاره کوي دې ته چې دا د لفظي موضوع قسم ده چاته وایي وایي يدل اللفظ على جزء المعنى الموضوع له چې دلالت کوي تمام لفظ على جزء المعنى الموضوع له په جزء معنا موضوع له باندې دا شو چې دلالت کوي لفظ على جزء المعنى الموضوع له په جزء معنا موضوع له خو چې جز معتبر کې اکتا جز کل معتبر کې په بلې وضع کې اوس خو جز ده یو معنا جز ده د معنا موضوع له اته لفظ ټول لفظ دال کې په جز د معنا موضوع له خو په دغه حیثیت په دغه صفت چې دا جز ده اکه په دې صفت والی چې جز نه ده تمام معنا موضوع له ده په بلې وضع کې یعنی بله وضع معتبره کې خو دا خو جز ده خو په دې یوې وضع کې دا جز ده نو ته به جز باندې دا لفظ ګرځیا په دغه حیثیت صفت چې دا جز واخلي اکه دا جز ده فی الواقع خو ته په دغه حیثیت لفظ دال نه وایي چې دا جز ده په دغه حیثیت وایي په دغه صفت چې دا تمام معنا موضوع له ده په بلې وضع کې
بیا دا نه ده تضمني دغه ده چې دلالت لفظ ده په جز د معنا موضوع په دغه حیثیت چې جز واخلي په دغه وضع کې اوس دا جز ده اوس دا تضمني ده که ته دا وایې چې نه جز خو ده دلته خو زه چې لفظ دال کوم په دغه جز باندې په دغه حیثیت نه چې دا جز د معنا موضوع ده په دې حیثیت دال کوم چې دا تمام معنا موضوع ده په بلې وضع کې بیا چې تمام معنا موضوع په بلې وضع کې واخلي بیا خو دا بیا مطابق شي ځکه وایي ویان دل لفظ چې لفظ دلالت کوي علی جز المعنى الموضوع په جز د معنا موضوع په دې حیثیت چې جز وي په دغه حیثیت دلالت لفظي نو گویا کې یو جز ده فی الواقع ایو حیثیت کې جز ده لپاره د دلالت لفظ نو دلالت لفظ په جز وي دا ضروري ده دلالت اللفظ کې به حیثیت تی جزم وي نو یو جز فی الواقع سره ایو حیثیت تی جز سره لپاره د دلالت اللفظ به په جز وي فی الواقع په حیثیت تی جز سره وي نه په دې حیثیت سره چې دا تمام معنا موضوع ده په بلې وجه کې قدرت علی الحیوان فقط لکه قدرت انسان په حیوان باندې صرف مثال سو قدرت التزامیه دریم دلالت التزامی ده ویا لا يدل لفظ هغه دې ته وایي چې نه کې دلالت لفظ نه دلالت لفظ په معنا موضوع ولا على جزء ان په جزء معنا موضوع بل على معنا خارج بلکې په داسې معنی چې خارجي معنا موضوعونه لازم للموضوع لازمي معنا موضوع سره معنا موضوعونه وی خارج لازم دي معنا موضوع وي دا لکه دلالت عام په بصر عام یو خبره ادم ته وایي عام معنا ادم خو چې اضافت اثر ته په لحاظ کې نه په ملحوظ کې عام معنا ادم نو والی ته عام وایي خو چې اضافت بصر ته په لحاظ کې یعنی تا سوچ کې نه په ملحوظ کې چې عام معنا دی عامه ده معنا دی عامه کې اضافت نه بصر ته ملحوظ کې نه دا اضافت بصر ته اتا سوچ کې وی ور سره اضافت بصر ته دا وسینه دا وسې التزامی ده نور عام خپل معنا خو ادم ده نو چې عام خپل معنا ادم شو خو نو نه دا اضافت بصر ته نو معنا موضوع وشو ول خپل معنا ادم ده ان جز دې معنا موضوع وشو چې خپل معنا ادم ده اضافت خو بصر ته نشته عام معنا خالی ادم دا معنا موضوع چې خالی ادم معنا موضوع وشو نو اضافت بصر ته چیرته ده پکې چې خالی ادم معنا موضوع وشو نو جز پکې چیرته شو نو نه جز د اضافت بصر ته انه معنا موضوع ده ها په لحاظ کې اضافت بصر ته تا سوچ کې به اضافت بصر ته وي چې دا اضافت بصر ته به تا سوچ کې وي چې دې ته لحاظ وایي نه چې دا په ملحوظ کې وي چې معنا دی عامه ده ملحوظ کې نه اضافت بصر ته لحاظ کې تا ذهن کې اضافت بصر ته دې ته عامه وایي ادم چې ما په سوچ کې بصر ته اضافتی دې ته عامه وایي اوس دیوال ته امان نشي ویل ځکه چې دیوال ادم ده خو اضافت بصر ته نشته ادم دې بصر خو نه ده په لحاظ کې ځکه چې بصارت شته نه بیا چې بصارت نه یې پکې د اضافت بصر ته څنګه معتبر لہذا دیوال ته نه وایي عامه ځکه نه ده دا ادم چې اضافت بصر ته یې پکې وکړه خجلاشه دلالت التزامیه وهي لا يدل لفظ چې نه کې دلالت لفظ على الموضوع ولا على جزء انا په جزء معنا موضوع بل على معنى خارجي بلکې په معنا خارجي باندې کوي لازمي چې لازمي معنا موضوع سره خارجي اوس وای واللازم هو ما ينتقل الذهن من الموضوع اليه كدلالة الانسان على قابل العلم وصنعة الجناب وكدلالة اللفظ العام على البصر حاجي دا هيك زاد توقع اوس لازم چاته وای لازم دې ته وای ما يمتن انفكاك عن الملزوم چې جدای ملزوم نه محال ای دې ته وای لازم ما ينتقل انفكاك عن الملزوم چې ملزوم نه جدای محال ای
یمتنع بیا دا کله عادتنی کله عقلنی کله عادت کې محاله عقل کې نه محاله کل جود للحاتم لکه حاتم طویل سره جود لازم ده خدا عرف کې ده یمتنع انفکاکو انفکاک کی جود سخاوت حاتم نه دا ممتنع ده خو په عادت کې عرف کې داسې ده عادت کې داسې ده چې حاتم خامخا جود کوله سخاوت کوله خو عقلا نه ده ممتنع ولې ځکه عقلي لزوم غواړي علاقه څه شي علاقه علت معلول یا سبب مسبب دلته خو یو نشته حاتم طویب سره جود دې کې چا علاقه ده علت معلول نه نه نشته علت معلول سبب مسبب نه نه هیڅ علاقه نشته دې وجه نه دا عقلا نه ده ممتنع عادتا خالی ممتنع ده که چېرته عادت عادتا ممتنع و بدعت لزوم عقلي وایي هغه ته لزوم عادي وایي چې ومو ویله چې عقلا ممتنع وي بیا دې ته لزوم عقلي وایي عقل جدائی محاله ګڼي بدل دا ته لازم عقلي وایي بدل لازم عقلي څه ده چې عقل جدائی محاله ګڼي دا کله لازم دی وجود خارجي کله لازم دی وجود ذهني کله لازم دی ماهیتی کله لازم دی ماهیتی کله لازم دی وجود ذهني وي کله لازم دی وجود خارجي اول لازم الماهیت مثال چې لازم دی ماهیتی لکه زوجیت ماهیت ته اربعه سره لازم ده زوجیت معنی برابر تقسیمېدل نه دا اربعه څه دي دا برابر تقسیمېږي دوا دوا هم برابر تقسیم که یو تقسیم هم برابر نو چې برابر تقسیمېږي دا ته زوجیت وایي چې برابر نه تقسیمېږي بیا زوجیت ته ورته وایي لکه ثلاثه خو برابر نه تقسیمېږي ځکه یو طرف ته دوه راځي بل طرف ته یو راځي برابر نه تقسیمېږي نو چې برابر تقسیمېږي دا زوجیت خو دا ماهیت د اربعو سره لازم ده ماهیت د اربعو که ذهن کې که خارج کې څلور ماهیت د اربعو څه ده څلور عاده ده اوس که ذهن کې وایي هم دا ورسره لازم ده زوجیت چې دا برابر تقسیمېږي که خارج کې وایي خارج کې به څنګه وایي په اعتبار د معروض سره چې دا څلور عاده ده چا تعریض کې چې څلور کوټې یا څلور سندکانو تعریض کې دا څلور ماهیت څه ده دې سره زوجیت لازم ده بیا ذهن کې څلور وایه که خارج کې وایه یعنې خارج کې چا تعریض کې دې ته وایي لازم د ماهیت کله لازم دی وجود ذهني کل معقولات ثانیه لکه معقولات ثانیه معقول ثاني چاته وایي ما حصل في العقل ثانيا بعد وجود الموصوف اولا مختصر تعریف معقول ثاني معنا ما حصل في العقل ثانيا چې عقل کې اصلي دومه درجه کې بعد حصول الموصوف اولا اي دو الموصوف اولي ادا دومه درجه کې په دې ته معقول ثاني وایي لکه ګوره جنسیت فصلیت جنسیت څه ده د جنس کلین مکولن لا کثیرین مختلفین الی اخره دا جنسیت ده دا ما عقل کې ده دا معنا ده کنه جنسیت خو معنا ده معنا خو یې په عقل کې هغه بار نه دا جنسیت څه ده دا لازم ده ماهیت د حیوان سره خو په ظرف الذهن کې نه په ظرف الخارج کې اول به حیوان ذهن ته راوړي اولا بیا به جنسیت او تعریف کې دومه درجه کې حیوان به موصوف درجه کې وي او جنسیت په صفت درجه کې وي یعنی حیوان چې ذهن کې واغلي به د جنسیت تعریف ده چې خارج کې حیوان واغلي خارج کې حیوان شخص ده حیوان ته په ځمن کې د شخص ده ما په ځمن کې د شخص ده حمار په ځمن کې د شخص ده ایبل په ځمن کې د شخص ده میخ په ځمن کې د شخص ده خارج کې حیوان شخص ده ذهن کې حیوانیت ستا بے د اشخاصونه چې زه حیوانیت ذهن ته راوړم بدون الاشخاص نه ته یا نه ځان بل دا حیوان په ذهن کې چې واخلې دته جنسیت تعریض ده ای کلیون مکولون علی کثیرین مختلفین بلقائق دې ته معقول ثانی وایي نو معقول ثانی چاته وایي ما حصل فی العقل ثانیا ځکه ورته معقول ثانی وایي چې دومه درجه کې ده حاصلېږي ما حصل فی العقل ثانیا بعد حصول الموصوف اولا
موصوف په اولی بیا به په دومې درجه کې د ذهن ته راځي لکه حیوان اول به ذهن کې وي موصوف مرتبه کې بیا به معقول ثانی راځي یعنی جنسیت پر راځي صفت درجه کې نو حیوان چې ذهن کې والی دا جنس ده کنه خارج کې خو جنس نه ده خارج کې حیوان شخص ده چوک ته حیوان کم نه ته اشاره ورته وکړه جنس ته نشته خو یا ته یا ذهن نو خو ته شخص یې زه شخص الی آخره نه دا حیوان په ذهن کې جنس ده ای کلیون مکولون علی کثیرین مختلفین بلکای دې ته وایي لازم دی وجود ذهني دا وجود ذهني سره لازم ده دا حیوان چې په ذهن کې واغلی دا سره لازم ده جنسیت ایو ته وایي لازم دی وجود خارجي کالسواد للحبشي لکه سواد حبشي سره لازم ده نو سواد سره چې حبشي لازم ده په وجود خارجي کې کنه خارج کې چې حبش وي هغه ته سواد تورواله یاري دې ته وایي لازم دی وجود خارجي په پیغام خبره خارجي خارجي دلالة ولازم وما ينتقل الزين من الموضوع له چې زين انتقال کې موضوع لهونه الیه دته چې موضوع له تصور وکې بیا دته زين انتقال کې اچھا او چې موضوع له تصور وکې بیا تا زين انتقال د لازم ته کوي دې ته وایي لازم بیان بمعنى الخاص لازم بیان بمعنى الخاص دغه ته وایي چې خالد ملزوم تصور وکې یو بیا تا عقل جزم بالملازمه کوي یعنی تا عقل جزم کوي په تصور دی لازم خالی ملزوم تصور کافی لپاره دی جزم باللزوم یعنی دی ملزوم تصور چې وکې بیا دغه ملزوم تصور کافی لپاره دی تصور لازم بیا دې ته وایي لازم بیان بمعنى الخاص دا شو او دا لازم بیان بمعنى الخاص ایو لازم بیان بمعنى العام هغه چاته وایي چې ملزوم لازم دواړو تصور وکړي بیا عقل جزم باللزوم کوي دې ته وایي لازم بیان بمعنى العام چې مې ملزوم تصور وکړي او مې لازم تصور وکړي بیا عقل جزم کوي په ملازمه سره دا شو ځکه اوس مثال پته و خالی حیوان تصور وکې خالی حیوانیت ذهن کې نو عقل جزم باللزوم کوي چې دا جنس ده عقل به ملزوم لازم دواړو تصور کوي بیا به عقل جزم باللزوم کوي لکه زاهد چې لازم د انسان سره عارض لازم ده لازم خو یا عارض نه یعنی انسان زائق دوڑ تصور کی بیا عقل جزم باللزوم کے کم زائق بالفعل نے زائق بالقوه ان صلاحیت ته ځکه یہ دوڑ تصور چو کے بیا پس عقل جزم باللزوم کے دې ته وایي لازم بیان بمعنى العام ذکر ویلا وما ينتقل الذهن چې ذهن انتقال کې من الموضوع له موضوعونه الیه دته کدلالت الانسان لکه انسان دلالت کوي علی قابل العلم قابل العلم باندې دا کم دلالت ده وصنعت الكتابه په دې خبره باندې چې دا کار د کتابت کې دا وکدلالت لفظ عام علی البصر الک عامی چې دلالت کې په بصر باندې دا ول مثال څه ده لکه انسان دلالت کې په قابل العلم دا لازم بیان بمعنى العام ده صنعت الكتابه دا لازم بیان بمعنى العام ده عامی چې دلالت کې په بصر باندې دا لازم بیان بمعنى الخاص ده خالی دی عامی تصور چې کانو تا عقل جزم کې په بصر آئی خالی کلی دا خو آسانه کسا کلی هغه صورت ته وایي په ذهن کې چې جواز د ډیروالی بس چې په ډیرو افرادو صادق کېږي محمولي کول کل خو دې ته وایي چې مرکب من الاجزاء بیا کل کې دا هم د ضروري چې دا د کلی وي لکه اوس ته کل تا بدن کل ده کل ده مرکب من الاجزاء لاس پې وغیره ده کلی هغه صورت ته وایي په ذهن کې چې معنا ده چې دې کې جواز د ډیروالی ولې
لوجه د عدم د تشخص نه تشخص نه پکې کنه چې شي کې تشخص نه خو جایز ده چې ډیر شي جزئی چاته وایي هغه صورت ته چې د کې نه جواز دی ډیر وایي خو څه په دغه تشخص پکې لګېدلی زه خو نن لرې تلم بوج در باندې ډېر سخت مولوي هغه پېژنې زبیر خان ته نه پېژنې بدل مالي كم جوجا ليه كده هغه کې شو شاشه کې او بندے او والده سجاد حقانی صاحب دا مغفر الله به بجی تصویر دی ولی مسعود ویڈیو بندے کنا څنګه بندېږي بند څه شي کوي ویډیو باندې نه دي کنه څنګه بندې نه دي باندې دس کی بیا غشي مینټونه څومره ټایم وشو څو وشو نه د باندې دي دا چلو دا پرې ده کنه دا لکه داسې क्या बंद का वीडियो बंद है हाँ किताब